اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن در سره یو ویډیو شیر کوم. داسې ویډیو ده چې ډیره اهم ویډیو ده، د ډیرو ملګرو لپاره ډیره اهم کېدی شي. هغه خلک چې د هغوی غاښونه زیړ وي، خراب وي، چنجن وي، بد ښکاریږي، څوک سګرټ استعمالوي، څوک چرس استعمالوي، څوک نسوار، هیروین، آیس، پان، ګټکا، ماوا، دا ټولې د نشه اور شیزونه دي. دا شیزونه چې څوک استعمالوي، ورسره شراب هم، دا د نشه اور شیزونه چې څوک استعمالوي، د دوی غاښونه دوستانو خراب وي، اکثر زیړ وي، چنجن وي، پروز وي، نیم پرېوتی وي، نیم پاتې وي. نو دا ویډیو د هغه خلکو دپاره زه جوړوم. دا ویډیو ګورئ، په غور سره یې واورئ. دوستانو، زمونږ غاښونه د انسان د صحت دپاره ډېر ضروري دي، د هر انسان دپاره، ځکه چې په دې غاښونو باندې مونږ خوراک معده کوو، او دا خوراک چې کله معده شي دا بیا معدې ته ځي، او د معدې نه بعد نه بیا بلډ او خون او وینه جوړېږي. خو دا نخواسته د ځینو خلکو غاښونه خراب وي، چنجن وي، څه پې خوراک پې نشي کولی، کم روټۍ ده یا داسې فروټ دی هغه معده کولی نه شي د ډکرو په شکل کې، نو داسې خلکو دا خوراک چې کوم دی دا لوړ لوړ تېرېږي او معدې ته دا لوړ لوړ ځي، نو یو معده پې خرابېږي، معده کې زخم جوړېږي. او د وینې چې کوم طریقه کار دی، لکه د 6 ګنټو نه واخله تر 18 ګنټو پورې دا د وینې یو پروسس دی. دا پروسس مزید نور څه شي، ځکه چې هلته معده هغه شی دغه کولی نه شي، د ټوکړو په شکل کې، د ریزو په شکل کې کولی نه شي، ورته تکلیف وي. نو د انسان د صحت دپاره غاښ ډېر لازمي دی. څومره چې مضبوط غاښ وي دومره مضبوط د انسان باډي وي، او د ده خوراک به وي او د وینه به وي. نو دوستانو، زما تاسو ته دا یو ریکویسټ دی، دا یو درخواست دی چې څوک دا نشې کوي، ښه خبره خو دا ده چې د نشو نه بلکل توبهګار شي. او نشه اور سړی به څه کوي، دی به ځان سره غیرت کوي چې زه به دا شی نه کوم، هله به دی ټیک کېږي. او زما دا چې کومه دوی ما جوړه کړې ده، دا مې خصوصي د دې خلکو دپاره جوړه کړې ده. د کور ماشوم نه واخله تر غټه پورې کم سړي غاښونه خراب وي، یو خو نشه اور خلک دي چې نشې کوي، د دې غاښونه خو الریډي خراب وي. د ځینو خلکو غاښونه هسې زیړ وي چې صفی نه کړي روزانه، یا ټوټ پیسټ باندې یا په برش باندې روزانه چې ونه کړي، نو دا غاښونه زیړ زیړ وي. دا کومه دوی چې ما جوړه کړې ده، دا د ماشوم نه واخله په کور کې د زنانو نه، د جنکو نه، د غټو نه، د بوډاګانو نه، ټولو دپاره په کار راځي. صرف 2 قسمه دوی مې جوړه کړې ده. یو د قطرو په شکل کې ده، ډراپ چې ورته وایي، په مالش باندې اچوئ او په غاښ یې لګوئ، لاندې هم لګوئ پاس، ځکه چې برش خو مخامخ کېدی شي، خو لاندې خو برش نه کېږي، نو پاس کېږي. نو زما چې دا کومه دوی ده، دا مې د دې لپاره جوړه کړې ده. غاښونه مو سره مکمل سپینېږي، چمکدار به شي، مخامخ په خلکو ته محسوسېږي چې دلته غاښونه خو بلکل داسې پلکارې کوي. نو د ځینې خلکو غاښونه چې صفا نه وي، واده له نه شي تللی، چا سره خبرې نه شي کولی، مطلب دا چې شرمېږي، ولې چې غاښونه یې ښکارېږي او بدبو ترې ځي او تک زیړ هم وي. نو د دې خلکو لپاره دا ویډیو ده. دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، چاته چې فایده ورسي. او زما واتساپ نمبر دی کې ما ورکړی دی. په دوبۍ کې او په پاکستان کې د دې ډیلیوري سهولت شته دی. څوک چې دوی غواړي ما سره په واتساپ باندې رابطه کوي او دوی ورته انشاءالله چې ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.